فارغ کړی و چې لا یحد مجهولي صیغه یې اشان نه حالي حد نه مراد حد منطقي حد حکمي حد لغوي دا درې مو بیان کړي دا مخکې بیان کړي چې لا یحد مجهولي صیغه یې حالي شان نه حد درې معنی وي حد منطقي حد حکمي حد لغوي اوس دا نورې پاته وي یو ځل مو ویلې وي چې لا یحد مجهولي صیغه یې اهو ضمیر نه حالي بیدا سے مانا ده پالکون دی واجب تعالی کې لا یحد چې دا نه د محدود د پر نشته حد درې معنی وکا نه حد منطقي نه حد حکمي نه حد لغوي دا درې وړه نفي صحیح دي واجب تعالی پر حد منطقي نشته ځکه حد منطقي خو په اجزا وي اجزا دو قسمه یو اجزای ذهنی یو اجزای خارجي اجزای ذهنی دې ته وایي چې هغې نه کل ذهني مرکبي متحد فی الوجود یو وجود نه ډېر منتزع لکه انسان یوه مبدا ده خو په یوه حیثیت دې نه حیوان منتزع ده چې دا حرکت کوي او په بل حیثیت ځنه ناطق منتزع ده چې دا عالم ده نو مبدا خو یوه ده چې انسان والا مبدا ده اصل یو ده خو حیوان منتزع ده په دې حیثیت چې دا حرکت کوي او متحرک حیوان نو حیوان منتزع په دې حیثیت چې دا عالم ده ناطق منتزع دا ناطق حیوانات ځایزیدي دي متحد فی الوجود دي وجود خو یو ده کنه انساني وجود په اعتباراتو مختلفه ولا وجنه دو منتزع شو یو حیوان یو ناطق دا ځایزینی نو تعریف پایزا او زینیه وسره عموما پایزا او زینیه وي دغه تعریف کې حملی په معرف کنه لکه ته کلمې تعریف کیا په لفظ نو ځاله معنا سره دا حمل د په معرف نو حمل د اجزا زینیه وي وجه دا ده چې اجزا زینیه کل سره متحدي اتحاد وجودي حمل تقاضا د اتحاد وجودي کوي بس حملي اجزا زینیه محمولي په کل که یو جز اخلي محمولي که پورا تعریف کیا په ټولو اجزاو بیا محمولي وجه دا ده چې اجزا ذهنیه متحد فی الوجودي هغه یو وجود نه منتزع ډېر لکه انسان نه حیوان ناطق دواړه منتزع دي حیثیاتو مختلفه ول وجه نه نو حیوان ناطق اجزا ذهني دي اتحاد وجودي ده په یو وجود موجود دي چې انسان وجود ده نه دا په انسان محمول دي ځکه انسان سره اتحاد وجودي ده خپل منځ کې محمول دي حیوان ناطق ځکه اتحاد وجودي ده ول انسان په وجود موجود دي نو حد منطقي پایزا او زینیه وي او پایزا او خارجه وي پایزا او زینیه وي حد منطقي جنس فصل دا ځای زینی دي اوس ځای زینی هغه کې دا قاعده ده چې ځای زینی خپل منځ کې محمولي په کل محمولي وجه دا ده چې اتحاد وجودي ده بس حیوان ناطق ته انسان ناخسته دي انسان یو مبدا ده په حیثیت حرکت حیوان ده په حیثیت علم ناطق ده نو بس حیوان ناطق انسان سره متحد دي خپل منځ کې متحد دي دی وجه حمل په انسان ده الانسان و حیوانون الانسان ناطقون خپل منځ کې حمل ده الحیوان ناطقون ناطق حیوانون اکله تعریف پایزا او خارجه وي بیا مو ویلو چې ځای خارجي کله مقداري وي کچ لري لکه دا ګوتې ځای خارجي دي نو اجزا خارجه کې دا قاعده ده چې اتحاد وجودي پکې نه هر جزء خارجي خپل وجودي
اتحاد وجودي نه پکې مقدار لري کچ لري کله ځای خارجي واقعي کې وي او کچ نه لري لکه ایلا صورت دا مو ویلي ایلا جوهر ته وایي استعداد والی صلاحیت والی بس تا کې ما کې ځمکې کې اوبو کې هر شي کې جوهر دا استعداد والا مچ کې ماشي کې صورت یک جوهر ته وایي چې منشد فعلیتي لکه ستا صورت ته منشد فعلیت تا ته فعلي صفات راځي دي ته پاسېږې وده کېږې ګرځې را ګرځې دا صفات فعلي دي دا د صورت ته راځي دي نو اجزای خارجي کله مقداري وي کله غیر مقداري مقداري دا چې کچ قبلې غیر مقداري دا چې کچ نه قبلې واقع کې وي ایولا صورت واقع کې دي ځکه ایولا منشد استعداد ده صورت منشد فعلیت ده دا ځای خارجي دي اجزاو خارجو کې دا قاعده ده چې یو بل باندې نه محمول ځکه هر څه خپل وجودي کنه دا ګوتې دي هر یو خپل وجود ده نو یو بل باندې حمل نه ځکه حمل تقاضا د اتحاد وجودي کوي کل باندې نه محمول یو جز په کل نه محمول ځکه یو جز خو اتحاد وجودي کل سره نه ټول اجزا چې واخلې بیا کل باندې محموله ځکه بیا کل سره اتحاد وجودي نو حد منطقي پایزاو ذهنیه وي او پایزاو خارجه وي نو واجب طلا نه ده محدود پاد منطقي لا يحد هو ضمیر نحال لا يحد نه ده واجب طلا محدود پاد منطقي د پراد منطقي نشته ځکه د منطقي پایزاو سره اجزا کله ذهني وي کله اجزا خارجي وي اجزا ذهني چاته وي چې یوې مبدې نه دی راخستې وي پیسیاتو مختلفه وو اتحاد وجودي پکې لکه حیوان ناطق ته یوې مبدې نه واخست چې انسان ده پیسیت ته حرکت حیوان د ذهن کې راغی پیسیت علم ناطق ذهن ته راغی دغه اجزای ذهني چې دي خپل منځ کې متحد دي ځکه یوې مبدې نه دی اخیستې دي کل سره متحد دي نو تعریف پایزاو ذهني ورسره ځکه تعریف محمولي په معرف اجزای ذهنیه محمولي په کل باندې محمولي کړ اکله تعریف پایزاو خارجه وي پایزای خارجي دوه قسمه دي مال یو مقداري دي چې کچ قبلې لکه دا ګوتې دی اجزای خارجي یعنی هر جز ځان ته وجود لري اجزای خارجي دا معنا چې مستقل فی الوجود خارجي اجزا وکله مقداري وي کچ قبلې اکله کچ نه قبلې لکه ایلا صورت دا خارج کې دي تاکه ایلا دا جوهر ته مبدأ الاستعداد تاکه صلاحیتونه دي تاکه ما صورت هم دا جوهر منشد فعلیت تا ته فعلی صفات راځي دي د پر منشا صورت ته صورت ایلا اجزای خارجي دي خو مقدار نه لري کچ نه لري سپګي کې امچ کې اتا ما زمکه وبو کې هر شي کې دا دوه شان نو تعریف په پایزاو ذهنیه وي او یا پایزاو خارجه وي په ټول اجزاو خارجه الله پاک پر اجزای ذهني باطل اجزای خارجي باطل دواړه باطل ځکه تاسو ویلو چې اجزاو کې څوارلس احتمال دي دغه اجزا چې واجب طلب تعریف ته ورسره کېږي دا اجزا څنګه دي یا به ټول واجبات دي ضروري الوجود یا به ټول ممتنعات دي ضروري العدم یا به ممکني نه به وجود ضروري نه عدم ذات په یو تقاضا نه کوي دا درې وحادي درې سنایي بعض واجب بعض ممکن بعض واجب بعض ممتنع بعض ممکن بعض ممتنع ایو ثلاثي بعض واجب بعض ممکن بعض ممتنع وہ واړه بیا ذهني یا خارجي سوارلس واړه باطل نو الله پاک پر هدي منطقي باطل ځکه دې منطقي په اجزاو کې کړه اجزاو کې دغه احتمالات دي دا ټول باطل نو الله پاک پر هدي منطقي باطل و سوال مونږ دا ویلو چې مونږ دا باطل وو چې الله پاک پر اجزای واجبه نشته واجبي اجزا نه لري ذهني وي که خارجي وي دا باطل وو بیا ممکنات باطل وو ذهني که خارجي بیا ممتنعات باطل وو
ذهني که خارجي دا احادي باطل شو بیا ثنائي ثلاثي په خپله باطل شو نکاح خو دې نه مرکب کنه. اوس اول دا بیانو چې واجب طلاق پر اجزای واجبه نشته ځکه اجزاو کې خدا څوارلس احتمال و چې واجب طلاق پر هدې منطقي راشي نو هدې منطقي خو په اجزاو وي کنه اجزاو کې دا څوارلس احتمال و ټول واجبات ټول ممکنات ټول ممتنعات بعض واجب بعض ممکن بعض واجب بعض ممتنع بعض ممکن بعض ممتنع بعض واجب بعض ممکن بعض ممتنع و وړه یا ذهني یا خارجي څوارلس وړه باطل نو الله سبحانه پر هدې منطقي باطل او سوال دا باطل چې الله پاک پر اجزای واجبه نشته ذهني بیا وایو چې الله پاک پر اجزای واجبه نشته خارجي بیا ورپسې وایو چې الله پاک پر ممکن اجزا نشته نه ذهني نه خارجي بیا وایو ممتنع اجزا نشته نه ذهني نه خارجي دا یو داسې باطل اول داسې وایو چې واجب طلاق پر اجزای واجبه نشته چې اجزا یا واجبي واجب دا معنی چې ضروري وجود هر جز وجود ضروري وي ځکه دا اجزای واجبه یا ذهني یا خارجي نو اجزای واجبه ذهني باطل ولې باطل اول دا باطل و چې الله پاک پر اجزای واجبه ذهني نشته ځکه که الله پاک پر اجزای واجبه ذهني راشي لازم بشي زیادت الوجود په حقیقت واجبي یعنی دا وجود به د واجب په حقیقت زائد شي لکه تاسو مونږ باندې وجود زائد ده انسان ماهیت ته کنه وجود زائد ده په اتا وجود ما وجود دا زائد ده ځکه انسان ماهیت په ژوند د آدم علیه السلام کې وته خو نه وي وجود زائد ده په ممکن علت ورکي تا انسان ته وجود ورکي تا په ځمن کې ما په ځمن کې د په ځمن کې نو وجود زائد ده عین ماهیت انساني نه ده انسان په ځمن د آدم علیه السلام کې ولته وجود د تا ما خو نو نو دا اجزای واجبه مونږ باطلو ذهني اول بیا اجزای واجبه خارجي ذهني څنګه باطلو چې الله پاک پر اجزای واجبه ذهني نشته و الا لازم شي زیادت الوجود په حقیقت واجبي ای واجب حقیقت څه شاده دا اجزای واجبه دي کنه دا اجزای واجبه چې دي دا هر جز واجب ده دا حقیقت واجبي ده زیادت وجود براشي په حقیقت واجبي دلیل ملازمه زیادت وجود ولې راځي چې دا ځای واجبه ذهني شي یا به وجود زائد په حقیقت واجب لکه تا اوس ویل چې ځای ذهني دی ته وایي چې متحد فی الوجود یو شي نه تر ډېر واخلې لکه یو انسان نه حیوان واخلې ناطق نو ځای ذهني دی حیوان ناطق تار واخست یوې مبدې نه چې انسان ده په دې حیثیت چې حرکت کوي حیوانون تازین ته راغی په دې حیثیت چې انسان مبدا عالمه ده ناطقون تازین ته ناطق راغی نو ځای ذهني خو متحد فی الوجود نو دا ځای واجبه چې ذهني شي خو متحد فی الوجود وایي اوس خو اتحاد وجودي به د دې نه نشي راتلی چې وجود زائد نه چې وجود نه زائد به اتحاد وجودي نه راځي ځکه که وجود زائد نه او یو جز واجب ده بل جز واجب ده بل جز واجب ده نو که دا وجود زائد نه بیا خو به عین یو جز سره به عین دا یو جز حقیقت واجبي ده چې یو جز سره وجود عین شو نو دا نور اجزا بلا وجوده پاتې شو که بل جز واجبي سره وجود عیني خو دا نور اجزا بلا وجوده پاتې شو نو وجود به نه عین حقیقت واجبی سره به عین نه ځکه حقیقت واجبی هر جز واجب ده نو کدی سره عین کیا دا نور بلا وجوده کدی سره عین کیا دا نور بلا وجوده نو واجب بلا وجود شو دا خو واجب نه شو واجب په دې ته وایي چې وجود ضروري لہذا پته ولګیده چې وجود اجزای واجبه ذهني پس کېدای شي چې وجود زائدي ټولو نه منتزعي
د حقیقت واجبي نه وجود منتزع لکه حیوان ناطق چې انسان نه منتزع دی داسې دا وجود څه ده دا به ټولو نه منتزع اجزای واجبه چې حقیقت واجبي ده دی نه به دا وجود منتزع په دغه وجود به دا اجزا موجودي په دې وجود زایده منتزع لکه انسان نه حیوان ناطق دواړه منتزع نو حیوان ناطق کې چا په وجود موجود دي خو انسان په وجود موجود دي کنه داسې د اجزای واجبه چې ذهني شو وجود به زایدي عین به نه ولې که هر جز سره وجود عین کیا بل جز بلا وجود پاتې کی لہذا وجود زائد شو منتزع شو ټولو نه دا ټول اجزای واجبات په دې وجود موجود دي په دې وجود زائده لکه حیوان ناطق چې په وجود موجود دي چې انسان وجود ده په دې باندې حیوان ناطق دواړه موجود دي خو په حیثیت حرکت حیوان موجود ده په حیثیت علم ناطق موجود ده دا چې دغه اجزا چې ذهنیات شو نو په یو وجود به موجودي ځکه ځای ذهني متحد فی الوجودي کنه اتحاد وجودي دا صورت ده چې دا وجود به زایدي دا ټول اجزا په دې یو وجود موجودي ولکه وجود یو سره عین کیا بل بلا وجود بل سره عین کیا بل بلا وجود زیادت الوجود رااله حقیقت واجبي په پوښښ کنه دا سه مو ویله چې اجزای واجبه ذهني باطل بیا اجزای واجبه خارجي باطل وو په دغه ترتیب اجزای واجبه ذهني ولی باطل چې واجب طلا پر اجزا واجبه راشي هر جز واجب ای ذهني ذهني څه معنا چې منتزع حقیقت واحده نه لکه حیوان ناطق چې و انسان نه منتزع دي نو چې دا اجزا واجبات دي بیا ذهنیات شو نو دا دې تقاضا کوي چې وجود به زایدي فاجزا واجبه به وجود زایدي ولې ځکه اجزا ذهني خو متحد فی الوجودي اتحاد وجودي دا صورت ده چې وجود به ټولو باندې زایدي دا ټول په دې وجود موجودي ولکه وجود ته وجود سره عین کې خو بیا نور اجزا بلا وجود پاتې دا واجبات قبل جو سره وجود عین کې دا نور بلا وجود پاتې شو لہذا وجود به زایدي ټول نه به منتزع لکه حیوان ناطق انسان نه منتزع دي دا چې دا وجود زایده دا هغه چې د اجزای واجبه ذهني چې ذهني شو نو اتحاد وجودي به اتحاد وجودي دا صورت ده چې وجود به زایدي ټول نه به منتزع ولکه وجود یو سره عین کیا نور بلا وجود پاتې کی نو وجود واحده نه به دا ټول اجزا منتزع نو پس ما وجود واحده نه ټول اجزا منتزع چې دا وجود زائد واخلي کنه کته یو سره عین کې خو بل بلا وجود پاتې نو زیادت الوجود رااله فاجزا واجبو زیادت الوجود باطل وإلا لازم شي امکان یا دور یا تسلسل تالی درې شکه سره باطل مقدمه مثل په بطلان کې زين ته درځي کنه بطلان او تعالی ظاهر ده امکان یا دور یا تسلسل دلیل ملازمه چې لکه دا وجود زائد شو ځکه تا ځای واجبات ذهني وایي او ذهني خو اتحاد وجودي قبلې اتحاد وجودي بل صورت نشته سوا دې نه چې وجود زائدي دا ټول اجزا په دې وجود موجودي تاسو نه چې وجود ته وجود سره عین کیا یا نور بلا وجود پاتې کیږي لہذا وجود زائد شو ټول اجزا په دې وجود موجود شو دا اتحاد وجودي شو نو چې اوس وجود زائد شو په دې واجب اجزا باندې وجود زائد شو اوس خو دا نه واجب ځکه دا خو زائد ده په اجزا واجب وو نو کدا واجب شي بیا خو تعدد دی وجب وو ده یو اجزا واجب واجب دي دا خو یو حقیقت ده ایو لا وجود زائده واجب شو بیا خو تعدد دی وجب اوراله تعدد دی وجب محال ده نو دا وجود زائده بنئ واجب ممکن وي او ممکن علت وړي علت واجب تعالی ده
که غیر واجب طلا ده که علت دی وجود زائده غیر واجب طلای نو واجب طلا په خپل وجود زائده کې محتاج څه غیر ته دا دلیل دی امکان ده نو لازم چې امکان دی واجب طلا و تالي باطل که علت واجب طلا ذات په خپلې دا اجزای واجبه چه دي چې دا یو حقیقت واجبی ده واجب طلا پر دا اجزای واجبه راغلي دي دا ذات واجب چې اجزای خارجي لري دا اجزای واجبه لري دا به علت لپاره خپل وجود زائده دور برایي تسلسل ځکه قاعده دا ده چې علت موجود قبل المعلول علت مقدم علی المعلول کړه نو علت موجود قبل المعلول نو دا ذات واجبی چې دا اجزای واجبه او مرکب ده دا به موجودی قبل الوجود زائده په بل وجود ځکه علت قبل المعلول کړه دغه وجود په علت کې چې حقیقت واجبی ده چې اجزای واجبه دي دا عین وجود زائده ده دور راغی ځکه شایزان پر علت شو ولی وجود زائده ممکن شو علت حقیقت واجبی شو چې دا اجزا دي علت موجودی قبل المعلول نو دا اجزای واجبه چې حقیقت واجبی ده دا به موجودی قبل الوجود زائده په بل وجود نو هغه وجود چې مخکې د وجود زائده نه ده عین دا وجود زائده ده نو علتیت تشایل نفسی راغلی دور راغلی که غیر د وجود زائده نه ده نو لازم شو موجودیت بل وجودین بلکې تسلسل دو وجود باندې ذات واجبی موجود شو یو دغه وجود ایو وجود زائده بلکې تسلسل راغی ځکه دا وجود په ذات واجبی کې چې اجزای واجبه دي دا به زائد دي ځکه ته وایې چې وجود زائد ده ځکه ته وایې چې اجزای واجبه ذهني دي ذهني خو پسه کېږي چې اتحاد وجودي اتحاد وجودي خو پس راځي چې وجود زائد دي دا ټول په یو وجود موجودي ولی که یو سره عین کې نور اجزا بلا وجود پاتې کېږي نو دا وجود به زائد دي زائد وجود به بیا ممکني واجب خو نشي کېدای ویلا تعدد دی وجباو یو حقیقت واجبي چې دا اجزای واجب دي ایو وجود زائده دواړه واجب شو تعدد دی وجباو وتالي باطل نو هغه ممکني هغه بل وجود ممکن علت ته محتاجي نو واجب طلب په خپل وجود کې علت ته محتاجي نو علت په غیر وای بیا امکان دی واجب طلب یا بذات واجب طلب چې د اجزای واجب دي دا په خپل علت دي د خپل وجود زائده پر بل وجود زائده ممکن شکن علت موجود قبل المعلول نو دا ذات واجبی چې اجزای واجب دي دا به موجود قبل الوجود په بل وجود درې وجود رااله ابل وجود به وجود زائده دی حقیقت واجبی چې اجزای واجب دي عین به نه وای ځکه ته په زیادت الوجود قایل ته وای چې وجود زائد ده نو اب زائد دي بیا به ممکنه واجب نشي کېدای ویلا تعدد دی وجباو یو حقیقت واجبی چې اجزای واجب ده یو د وجود به تعدد دی وجباو رااله و طالبات نو هغه وجود زائده به ممکنه بیا به واجب بیا به وجود زائده پر علتی علت په بیا یا غیری یا بذات واجبی په خپل علت کې غیری واجب طلب په خپل وجود کې غیر ته محتاج دا دلیل دی امکان ده یا بذات واجبی په خپل علت چې اجزای واجب دي علت موجود قبل المعلول په بل وجود مخکې بل وجود راغلی اب بیا زائد دي ځکه ته په زیادت قایل وهكذا حل مجرا لازم بشي تسلسل باطل دور باطل امکان باطل نو چې وجود زائد دا باطل دا زیادت الوجود باطل که واجب طلب پر اجزای واجبه ذهنی راشي لازم بشي زیادت الوجود والتالي باطل فالمقدم اسلوب بطلان التالي مداوي ویلا او ملازمه ودام ویلا چې واجب طلب پر اجزای واجبه ذهنی راشي نو چې واجبات ذهنی وي خو ذهني خو متحد فی الوجود دي لکه حیوان ناطق متحد فی الوجود دي انسان په وجود دواړه موجود دي انسان نه حیوان منتزع ده ناطق منتزع ده که په دا اجزای واجبه چې ذهني شي خو متحد فی الوجود وي اتحاد وجودي بل صورت نشته سوا دې نه چې وجود زائد نه وي ولې کته وجود سره ان کې نور بلا وجود پاتې شي یا دا وجود په ټولو زائدي دا ټول په دغه وجود موجودي لکه حیوان ناطق په وجود موجود دي چې وجود انساني ده په دا وجود زائد ده کنه کاین حیوان وای خو ناطق بلا وجود ده کاین ناطق وای بیا حیوان بلا وجود ده نو دا وجود دی انسان
دی باندې حیوان موجود ده ناطق موجود ده دواړه یو وجود نه منتزع دي نو وجود زائد څه کنه که یو سره ان کیا بل جز بلا وجود شو وتالي باطل لہذا وجود زائد شو زیادت الوجود باطل وإلا لا بل لازم شي امکان دی واجب تلا یا بل لازم شي دور یا تسلسل تالي درې شکل سره باطل دلیل دی ملازمه چې وجود زائد شو حقیقت واجبي چې دا اجزاء واجبه و دا اجزاء واجبه خو حقیقت واجبي و دی باندې وجود زائد شو نو دا وجود زائده خو نه واجب څه کوي خو تعدد واجب او ده یو حقیقت واجبي واجب ده چې دا اجزاء واجبه ده یو وجود زائده واجب شو لہذا وجود زائده به ممکنه ممکن علت غواړي نو علت پیا غیر الله نو واجب تعالی په خپل وجود زائده کې غیر ته محتاج شو دا دلیل دی امکان ده نو امکان دی واجب تعالی راځي چې حقیقت واجبي و چې دا اجزاء واجبه چو اکدا وجود زائده دی پر علت حقیقت واجبي په خپل ای نو علت خو موجود قبل المعلول ځکه علت مقدمي په معلول کنه نو علت موجود قبل المعلول نو ذات واجبي چې دا اجزاء واجبه دي دا به موجودي قبل د وجود زائده نه په بل وجود دو وجود راغله یو وجود زائده ایو اجزاء واجبه او حقیقت واجبي کې بل وجود راغله علت لوجه چې چونکه دا علت ته علت موجودي قبل المعلول په بل وجود راغله نو هغه وجود بیا عین دا وجود زائده دور چې شیزان پر علت شو ولې دا ذات واجبي خو علت تکنه هغه وجود زائده پر دا وجود عین هغه وجود شو نو ځان پر علت شو علتیت تشری نفسي دور یا بغیر چې غیري دا وجود زائده نه بغیر دغه وجود په ذات واجبي کې نو او وجود چې غیر شو د وجود زائده نه بیا به زائدي څه کاین خو ته نشي ویلای ولې ته وایې چې اجزاء واجبه ذهني دي اجزاء واجبه ذهني خو پس کېدای شي چې وجود متحد فی الوجودي اتحاد وجودي پس راځي چې وجود زائدي ولې کوي وسره ان کې بیا نور بلا وجود پاتې کیږي نو وجود بیا زائد بیا ممکن ولې که واجب کې تعدد وجبه چې ممکن شو بیا با واجب تعالی د خپل وجود زائده کې علت ته محتاجي نو علت بیا غیري بیا لازم شي امکان واجب تعالی غیر ته محتاج شي یا به ذات واجبي چې اجزاء واجب دي په خپل علت موجود قبل المعلول په بل وجود رااله او وجود به زائدي ځکه اجزاء واجبه ذهني دي کنه اجزاء واجبه ذهني خو پس کېدای شي چې وجود زائدي ځکه اجزاء ذهني خو متحد فی الوجود اتحاد وجودي دا صورت ته چې وجود زائدي دا ټول اجزاء په وجود موجودي کوي وسره ان کې نور بلا وجود پاتې کیږي او وجود زائد بیا به ممکني بیا به ذات واجب تعالی چې اجزاء واجب دي او بیا ورته علت موجود قبل المعلول په بل وجود وي او بیا زائدي ځکه ته خو نه کلاریږي ته وایي چې اجزاء واجبه ذهني دي ذهني خو پسې چې اتحاد وجودي پسې چې وجود زائدي دا ټول په وجود موجودي کوي وسره ان کې بیا نور بلا وجود پاتې کیږي وهكذا علوم التسلسل دور تسلسل امکان درې وړه باطل چې اجزاء واجبه ذهني راشي دا باطل یو دارنګ مونږ وایي چې واجب تعالی پر اجزاء واجبه ذهني نشته وإلا لازم شي اجتماع نکیزن والتالي باطل فالمقدم سو اجتماع نکیزن دا بدیل بطلان ده دلیل ملازمه چې اجزاء واجبه ذهني رااله نو دا اجزاء چې واجبات دي چې دا اجزاء واجبات دي نو دا باندې متحد فی الوجود ځکه واجب خو مستغنی یو بلنا اتحاد وجودي باندې هر واجب په خپل وجود موجودي بل ته نه محتاج وإلا بیا خو واجب نشي نو هر جزء واجب په خپل وجود موجودي نو چې دا اجزاء واجبات دي نو نه به متحد فی الوجود ځکه واجب مستغنی یو بلنا چې استغنا نه بیا خو واجب نشي کېدای نو هر جزء بزان ته وجودي نو چې واجبات دي نو اتحاد وجودي بنئ چې ذهني دي ذهنیات کې خو اتحاد وجودي نو اتحاد وجودي هم نه اتحاد وجودي اجتماع نه کیږي بل دلیل وایي واجب تعالی پر اجزاء واجبه ذهني نشته وإلا لازم شي اجتماع نه کیږي په بل طریقې والتالي باطل فالمقدم سو دلیل دی ملازمه
څنګه اجتماع نقیض لري داسې چې دا اجزا واجبات دي خو هر یو بل نه مستغني ده واجب خو وایي دی چې بل نه مستغني چې مستغني نه وي بیا خو واجب نشي کېدی استغنا له وجې نه حمل نشته چې دا اجزا ذهني هم دي نو ذهنیاتو کې حمل اتحاد وجودي له وجې اجزا ذهني یو بل باندې محمول نو چې دا اجزا واجبات دي نو استغنا به یې پکې یو بل نه استغنا له وجې به یو بل باندې نه محمول چې دا ذهنیات دي نو اجزا ذهني خو یو بل باندې محمول ولې اتحاد وجودي کنه نو حمل هم نه حمل اجتماع نقیضین دا اجزا ذهني واجبه مونږ باطل کړه چې اجزا واجبات ذهنیات دي که دا اجزا واجبه خارجي وي دا شک باطل اوس چې دا اجزا واجبه خارجي نشي کېدای چې هم واجبات هم خارجيات اجزا واجبه وي واجب دا معنی چې یو بل نه مستغني وي ای خارجي اجزا دا معنی چې هر جز ځان ته وجود لري دې ته اجزا خارجي وایي دا نه دا ګوتې اجزا خارجي دي ځان ته وجود لري نو دا اجزا واجبه خارجي باطل ولې باطل ځکه که اجزا واجبه راشي خارجيات وي نو لازم بشي کون دی واجب تعالی حقیقت اعتباری یا به لازم چې امکان دی واجب تعالی والتالي باطل فالمقدم اسم کدا ځا واجبات یا خارجيات به لازم چې کون دی واجب تعالی حقیقت اعتباری یا به لازم چې امکان دی واجب تعالی والتالي باطل تاریخ باطل لا چې واجب تعالی حقیقت اعتباری شي ځکه اعتباری شي خو په اعتبار د معتبری چې معتبر اعتبار کوي یو شی معتبر اعتبار ته محتاج یا خو ممکن نو کدا ځای واجب خارجي راشي لازم بشي کون دی واجب تعالی حقیقت اعتباری مرکب اعتباری مرکب خاصی ممکنی ولا اجزاء ته محتاج ابیا چې اعتباری په اعتبار د معتبری چې معتبر اعتباری هغه خود ممکنی یا بلازم چې امکان دی واجب تعالی دلیل ملازمه دغه اجزای واجبه خارجيات چې واجبات هم دي یعنی یو بل نه مستغنی دي خارجي اجزا دي یعنی هر یو خپل وجود لري دې کې زه تاسو ته پوښتنه کوم چې دا اجزای واجبه خارجيات دا یو بل ته محتاج دي کنه دي محتاج که یو بل ته نه محتاج خو به واجب تعالی حقیقت اعتباری شي ځکه داسې اجزاونه چې یو څوک مرکبي چې اجزا مستغني وي دې ته مرکب اعتباري وایي دا خو په اعتبار د معتبر مبني ځکه اجزاو کې یو بل ته افتکار نه نو دا اجزا واجبه خارجي اجزا چې راله چې واجبات هم دي خارجي هم دي نو خپل منځ کې علاقه د افتکار لري که نه لري که علاقه د افتکار حاجت نه پکې نو واجب تعالی داسې اجزاونه مرکب شه چې یو بل ته د اجزا نه دي محتاج خو به دې ته ترکیب اعتباری وایي واجب تعالی مرکب اعتباری شو ځکه مبنا د ترکیب واقعي په افتکار الاجزا ده چې اجزا یو بل ته مفتکری بیا ترکیب واقعي چې اجزاو کې افتکار نه بیا خو نه ترکیب واقعي بیا خو ترکیب اعتباری لکه دا چت دیوالونه دا ترکیب اعتباری ده چت دیوالو ته نه محتاج خبر نه ده دیوالونه چت ته نه دي محتاج نو دا ترکیب اعتباری ده په اعتبار د معتبر ده چې تر څو ته ګرځیا قریب بیا وران کې بس ترکیب به وران شي نو کدا اجزای واجبه خارجیه یو بل ته محتاج نه بیا مرکب داسې اجزاونه چې اجزا یو بل ته نه محتاج دې ته ترکیب اعتباری وایي ترکیب خاص واجب تعالی کې محال بیا چې ترکیب اعتباری په اعتبار د معتبری دا خو محتاج شه محتاج واجب نه لازم شي کون دی واجب تعالی غیر واجب ولا حقیقت اعتباری شه اکه دا اجزاو کې یو بل ته افتکار نه دا خو چې اجزاو کې یو بل ته افتکاري دا خو دا هغه صورت چې اجزاو کې یو بل ته افتکار نه پیدا ترکیب اعتباری شه
که اجزاو کې یو بل ته افتکار نو لازم شو قلب د واجب په ممکن ځکه دا اجزا خو ته واجبات اخیستي دي خارجیات ته اخیستي دي داسې اجزا دي چې یو بل ته محتاج دي نو ټیک ته ترکیب خو اعتباري نه شو ځکه داسې اجزاونه مرکب شو چې یو بل ته محتاج دي خو لازم چې امکان دی واجب تعالی ځکه دا اجزا واجبه وو یو بل ته محتاج شو احتیاج دلیل دی امکان ده نو دا اجزا واجبه واجب نه شو بلکې ممکنات شو لازم چې امکان دی واجب وتالي باطلون چې دا اجزا واجبه چې دي چې دا یو بل ته محتاج شو واجب نشه کنه لازم چې امکان دی واجب وتالي باطلون که واجب تعالی پر اجزا واجبه خارجیه راشي یا به لازم چې کون دی واجب تعالی حقیقت اعتباری یا به لازم چې امکان دی واجب وتالي باطلون دلیل ملازمه دا اجزا یو بل ته محتاج دي کنه دي یو بل ته نه محتاج خو بیا دا ترکیب اعتباری ده ترکیب خاصه محال ده بیا چې لا اعتباری ترکیبی په اعتبار د معتبر یا خود محال د پاک ته واجب تعالی کې دا خو ممکنی اکاجا یو بل ته مفتکر نو افتکار دلیل د امکان ده نو واجبات نشو ځکه یو بل ته محتاج شو احتیاج دلیل د امکان ده نو لازم چې امکان دی واجب وتالي باطلون خو څه په خبره دا مونږ یو دلیل ویلای لپاره د ابطال د اجزا واجبه او خارجه اوس بل دلیل وایي چې که واجب تعالی پر اجزا واجبه خارجه راشي لازم شي اجتماع نکیزن وتالي باطل فالمقدم اسلو دلیل ملازمه چې دا واجبات دي خو مستغنی به یو بل نه ځکه واجب خو وایي دی ته چې یو بل نه مستغنی چې مستغنی نه بیا خو مفتکر محتاج خو بیا ممکنی نو دا اجزا چې واجبات دي نو مستغنیات وي یو بل نه بے پروايي یو بل ته به حاجت نه واجب دي کنه واجب خو وایي دی ته چې په ذات په وجود په هر شي کې دا نه محتاج بلته نو چې دا اجزا واجبات دي نو مستغنیات وي وجوب له وجه دي کې به استغنا یو بل نه چې دا خارجیات دي اجزا خارجه خو محتاجي کله هیولا و صورت دا ځای خارجه محتاجي نو چې خارجیات تی محتاج وي چې واجبات تی نه وي محتاج نو محتاج اجتماع نکیزن وتالي باطلون یو بل دلیل ده چې واجب تعالی پر ځای واجبه خارجه باطل دی او بیا وایي